په مسلمان کې چې کله د څلور خصلتونه وي، د څلور صفتونه وي، نو دا مسلمان کامیاب دی. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اربع اذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ امانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. څلور صفتونه داسې دي چې دا کله پتا کې موجود شي نو بیا د دنیا په فوت کېدو باندې تا ته هیڅ غم پکار نه دی. دنیا دی بیا فوت شي، د دنیا په فوت کېدو باندې بیا سوچ فکر غم نه دی پکار. هغه کې اول نمبر د امانت حفاظت کول دی. اول نمبر د کامیاب مسلمان صفت دا دی چې دی به د امانت حفاظت کوي. څوک ورته امانت حواله کوي دغه امانتو خیال به ساتي، د دې به حفاظت کوي، خیانت به پکې نه کوي. دویم نمبر رښتیا خبره کول دی. هر ځای کې رښتیا ویل پکار دی. که د ګواهۍ خبره راشي یا نور څه بله مسله راشي، خو په هر ځای کې رښتیا خبره کول پکار دی. نو د کامیاب مسلمان د پاره دویم صفت هغه رښتیا خبره کول پکار دی. هر ځای کې به دی رښتیا وي. او دریم نمبر صفت د کامیاب مسلمان خوش اخلاقی، یعنی خسته اخلاق به وي، اخلاق حسینه به وي، هر چا سره به خسته رویه ساتي. نو دریم صفت هغه خسته د اخلاقو دی. او څلورم صفت په خوراک کې احتیاط کول. خوراک کې به احتیاط کوي، په خوراک کې به احتیاط کوي، یعنی د حرام خوراک نه به ځان ساتي. او کم خوراک چې کم دی د حلالو دی کوي، په دې نیت به یې کوي چې په دې باندې زه د الله عبادت کومه. نو نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا کې د څلور صفتونه راله نو دا مسلمان دی، کامیاب مسلمان دی. د امانت خیال به ساتي، د هغې حفاظت به کوي، او هر ځای کې به رښتیا خبره کوي، ښایسته اخلاق به چلی، او په خوراکو کې به احتیاط او پرهیزګاري کوي. د دې څلورو خبرو خیال ساتل پکار دی. دا څلور صفتونه چې چا کې وي دا کامیاب مسلمان دی.